شخصیت د هغه مخې ته به کافر سر نشو اوچتولی. عمر چې به په کومه لار باندې تیر شو نو په هغه لار باندې به شیطان هم نه تیری شي. وی په دې لار باندې عمر تیر شوی دی، په دې لار باندې چې کوم دی د عمر خوشبویو موجوده ده، په هغه لار باندې به شیطان بیا نه دی د ډېرې ویرې د وجې. په دنیا کې الله تعالی هغه ته ویلي چې ته جنتي د معراج د واقعې په حوالې سره تاسو ته ما په تیرو جمعو کې د معراج واقعه په تفصیل سره بیان کړې وه. د هغې نه یو قص دام دی چې کله رسول الله مبارک د معراج په سفر باندې لاړ، هلته کې د جنت او د جهنم سیر وکړ. رسول الله مبارک فرمایي زه روان وم، په دې کې یو بهترین او خوبصورته محل ما ولید چې د هغې مخې ته یو جینۍ ناسته وه او اودس یې کوه. ما تپوس وکړ جبریل امین را سره دی چې دا دومره بهترین محل د چا دی، دا د چا دپاره تیار شوی دی؟ رسول الله مبارک په زړه کې وایي چې دا خو زما لپاره تیار شوی دی، دا خو زما محل دی. جبریل امین ورته عرض کوي د الله رسوله دا د قریشو یو سړی دی، د هغې لپاره تیار شوی دی. د قریشو یو سړی دی، دا محل د هغې لپاره الله تعالی تیار کړی. رسول الله مبارک هم د قریشو د خاندان نه دا خبره یې ښه په زړه کې ولوېدله چې دا محل خو زما دی. رسول الله مبارک ورته فرمایي زه یې سیر کولی شم، ورتلی شم؟ بیا ولې نه شئ ورتلی تاسو؟ خو د سیر د کولو نه مخکې راته ووایه چې په قریشو کې دا څوک دی چې دا دومره لوی محل او بهترین او خوبصورته محل د ده دپاره تیار شوی دی. وی دا الله رسوله دا ستا د یار جرنیل اسلام حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لپاره تیار شوی. د هغه غیرت دومره زیات و، دومره زیات غیرت یو، دومره لوی غیرت یو چې رسول الله مبارک هغه محل ته روان و، خو چې کله د عمر رضی الله تعالی عنہ نوم واورېده نو رسول الله مبارک په ځای باندې ودرېد. دومره لویه مرتبه الله تعالی هغه ته ورکړې وه. په دنیا کې اوسېده، محل په جنت کې تیار و، په دنیا کې اوسېده او د فرشتو په ذریعه سره د رسول الله مبارک په ذریعه سره الله تعالی هغه ته وی ته جنتي، تا به زه جنت ته داخلوم. خو دومره ویره پکې موجوده وه د الله تعالی نه، دومره زیات یریده د الله تعالی نه. زه تاسو ته د زندګۍ بهترین اصول درښیم، بهترین اصول. که څوک کامیابي غواړي په دنیا کې او په آخرت کې هم، نو دی به د الله تعالی نه خامخا په زړه کې ویره ساتي. د مثال نه به تاسو ښه پوه شئ. یو ماشوم وي که نه ماشوم، که دی د مور پلار نه نه یېرېږي، د مشر ورور نه نه یېرېږي، په سکول مدرسه کې د استاد نه نه یېرېږي، نو په ده باندې د چا لاس نشته دی، داسې اوارګرده ګرځي، د ده څه هېڅ څه فکر نه وي، خپل مستقبل فکر ورسره نه وي. یو بچی داسې دی چې هغه د مور پلار نه هم یېرېږي، د استاد نه هم یېرېږي، په کور کې د مشرانو نه هم یېرېږي، نو مشر چې ورته څه وایي هغه د ده د فایدې دپاره وایي، د ده مستقبل د ښکلیوالي دپاره وایي، د ده د مستقبل د روشن مستقبل دپاره د ده دپاره خبرې کوي، نو هغه یې مني. د ده په زړه کې ویره پرته وي، نو چې کله د ده په زړه کې ویره پرته وي هغه کار کوي. مستقبل چې کله د ده ژوند مخې ته راځي نو بیا د ده مستقبل روښانه کړي. دغه شان که د چا په زړه کې د الله تعالی نه ویره نه وه، دا انسان ناکام دی. د دې انسان سبا د مونځ غم نه وي، د دې انسان سبا د قرآن مجید د تلاوت غم نه وي، د دې انسان سبا د الله تعالی د یاد غم نه وي، د دې انسان سبا د الله تعالی د ذکر غم نه وي. عمر رضی الله تعالی عنہ دومره لوی مرتبه والا شخصیت دی
دومره لوړ مقام ته الله تعالی ورکړی دی، دومره ستر مقام ته الله تعالی ورکړی دی چې په دنیا کې هغه ته وایي رسول الله مبارک ورته فرمایي ته به جنت ته داخلېږي، الله تعالی په تا باندې زیری رالېږلی دی چې ستا دپاره په جنت کې محل تیار دی. او ستا محل چې کوم دی د معراج په سفر چې کله زه تللی وم نو ستا محل ما په خپلو سترګو باندې دومره ویره د هغې ګوره په دنیا کې هغه ته د جنت زیری راځي، د هغې باوجود د هغه په زړه کې دومره ویره پرته ده چې په یو ځنګل کې روان دی، وړوکې شانتې ډکې راوچت ده، وړوکې شانتې ډکې راوچت ده او په ژړا شو چې کاش چې زه دا ډکې وې، کاش چې زه دا ډکې وې. چا ته تپوس وکړو د رسول الله مبارک جلیل القدر صحابي عظیم صحابي ده، ته خو جرنیل اسلام د مسلمانانو لوی کمانډر یې، ته دا څنګه داسې خبره کې وی دا ډکې چې کوم دی دا خو که اور ته ور وغورځېد دا ایره شو لاړ، خو که زه چېرته اور ته ور وغورځېدم نو زه بیا ایره کېږم نه، که الله تعالی زما سره حساب کتاب شروع کړو نو زه بیا ایره کېږم نه، زما به بیا کم کشه. دومره ویره د هغه په زړه کې چې کوم دی دا موجود داسې عظیم لیډر چې هغه د دنیا کې چې دا کوم نظام چلی دا کفار او انګریزان دا څومره چې دا نظام هغې چلی، یو کتاب مې کته په هغې کې لیکلی و چې کوم نظام بهترین د کوم ملک بهترین نظام چلیږي نو هغې عمر رضی الله تعالی عنه سپړي کړی. یو کافر هغه د عمر رضی الله تعالی عنه طرز زندگی کتلی چې دا نظام څنګه چلولی دا دومره دوري حکومت چې کوم دا هغه دوري خلافت چې دومره لوی ځمکې دومره لوی ښارونه هغه په کومه طریقه سره فتح کړي، د مسلمانانو د خپلو رعایاو سره د هغه څنګه سلوک و چې د شپې به هغه ګرځېده، د شپې به ګرځېده چکر به یې لګاو چې بعضې خلک داسې دی چې هغه ماته نشي ویلی که د هغې څه ضرورت دي نو چې زه یې ولې په خپله باندې پوره کړم. یو ځل روان دی د شپې سفر کوي، د یو کور نه د ماشومانو د جړاګانو आवाज راځي، د ده سره خپل نوکر غلام هم ورسره دی، کله چې د ده په غوږونو باندې د आवाज ولګېد دی ورغې دروازې وټکوله، دننه ورننوت، اور بلیږي، هغې کې یو کټوۍ په هغې باندې د پاسه پرته ده او یو بوډۍ مور هم ناسته ده او دا ماشومان جاړي چغې وایي. عمر تپوس کوي اما جي څه مسله ده دا ماشومان ولې جاړي؟ وي دا ماشومان د لوږې د لاسه جاړي، ماشومان وږي شوي دي او په دې کټوۍ کې چې کوم دی ما کمر یې اچول دي، کمر یې مې پکې اچول دي هغه فوټ کېږي، نو زه دې ماشومانو له په دې باندې د لاسه ورکومه چې تاسو په آرام سره شئ، تاسو جاړئ مه، تاسو له ما کټوۍ باندې کړله او دا پخېږي او زه چې کوم دی په دې د لاسه باندې دا ماشومان په قلاره کوم او د ژړا نه یې بس کوم. عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات پریشان شو، نو چې ستا سره دومره څه نشته دی نو ته د عمر دربار ته ولې نه راځې، د امیرالمؤمنین ځای ته ولې نه راځې چې هغه تاله څه نفقه درکړي، څه پیسې دله درکړي، د بیت المال له دله څه اوړه وریجې چیني ګوړه وغیره دا له درکړي. وینا زه نشم تللی دا ماشومان دا جاړي دا په د لاسه کومه. عمر رضی الله تعالی عنہ خپل نوکر ته وویل راځه په ما پسې، را روانې کو او د بیت المال نه بهترین غټه بوجۍ چې کومه وه هغه ډکه کړه د سوداګانو نه، د کجورو نه او د دې وړو نه وریجو نه د دې څیزونو نه هغه ډکه کړه او نوکر ته وایي دا بوج چې کوم دی دا بوجۍ ما ته اوس ته راپشا کړه. نوکر ورته وایي امیرالمؤمنین
زه خو ستاسو دپاره د خدمت دپاره یم ستاسو سره دا تاسو مال راکړئ چې زه یې ویسمه وایي نه دا ته مه وړه که دا ته وړې اوسه زما نه اخلې نو بیا به د قیامت په ورځ زما بوج ته اوچت کړي هغه بوجۍ عمر رضی الله تعالی عنه ته ور په شا کړه او هغه په خپله باندې هغه نوکر دا خبره لیکلې ده هغه وایي دا منظر ما ته داسې یاد دی چې دا بوجۍ دومره درنه وه دومره درنه بوجۍ وه چې عمر رضی الله تعالی عنه روان و نو دا خپې داسې کږې وږې هغه بوجۍ ورسوله او د هغه کور مخې ته یې واچوله دننه ورغې او هغه کټوۍ کې چې کوم څه هغه یې ترې لرې کړه او په خپله باندې وله حلوا د کجورو بهترینه حلوا تیاره کړله دا نوکر وایي ور مړ شو په دې دوران کې امیر المؤمنین ته ما عرض وکړو چې تاسو دې خوښ چې دا اور زه بل کړمه دا نوکر وایي دومره لوګی د دې راخوت دومره لوګی راخوته چې د عمر رضی الله تعالی عنه د دې ګڼې ګیرې نه به کله داسې تاوېده او کله به داسې تاوېده عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي ته سیټ ته شه دا په ما باندې فرض دي نن چې زه به دیوله دا ورم بلومه او دا روټۍ چې کومه ده دا به ولام تیاروم او زه به وله په خپله باندې ورکوم هغه روټۍ یې وله تیاره کړله هغه روټۍ یې وله تیاره کړله او بیا یې وله ورکړله بیا ورته عمر رضی الله تعالی عنه هغه بوډۍ ته فرمایي وایي ته د عمر دربار ته ولې نه راځې د عمر دربار ته ولې نه راځې چې عمر تعالی څه درکړي څه نفقه دله درکړي څه خرچه دله درکړي او ته یې دې بچو له ورکړې هغه ورته وایي د عمر دربار له زه نه درځم که عمر امیر المؤمنین دی نو د هغه دا فرض دی چې هغه زما خواله راشي او زما تپوس وکړي عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي عمر ته خو پته نشته دا پته خو عمر ته نه وه چې دلته په دې کور کې ماشومان دي او جاړي د لوږې د لاسه نو چې عمر ته پته نشته دی نو دی ناست ولې په دې کرسۍ باندې دی د دا خلافت ولې سنبال کړی دی دومره عظیمه مرتبه ورته الله تعالی ورکړې وه دومره لوړ مقام ورته الله تعالی ورکړی و او ویرې په زړه کې څومره زیاته ده ویرې په زړه کې څومره زیاته ده دومره لوړ مقام ورته الله تعالی ورکړی و چې ورځ په منبر رسول باندې ناست دی یو لشکر یې لېږلی و د جهاد لپاره د جمعې ورځ د تقریر کوي اچانک عمر رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمائے یا ساریه الجبل الجبل یا ساریه الجبل الجبل خلک حیران ساریه د لشکر د لیډر نومو د کمانډر نومو ساریه خلک حیران دي چې ساریه او دغه لشکر خو د میاشتو په سفر باندې تللی عمر رضی الله خلک وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه ضعیفه شوی دی کیدای شي څه کمزوري پکې راغلي دا خبرې اترې شروع شولې هوښیار خلک چې کوم هغې وایي خامخا څه معامله خو شته دی کله چې هغه وفد را واپس شو هغه لشکر را واپس شو نو د ساریه نه چا تپوس وی ساریه د جمعې ورځ وه او عمر رضی الله تعالی عنه د منبر نه دا اوازونه لګول چې یا ساریه الجبل الجبل دا څه معامله وه وی بالکل په یو غر باندې مونږ ولاړو مخې ته هم جهاد کو لګیا و په دې دوران کې ما د عمر رضی الله تعالی عنه اواز واورېده د میاشتو په سفر باندې لرې تلې لښکر دی دومره لرې لرې ځای پورې د هغې لیدل هم کېږي او کتل هم کېږي ما اواز واورېد او چې څنګه مې اواز واورېد نو ما ته دا پته ولګېده چې د روسي طرف نه په موږ باندې حمله کېږي نو وروسته چې ما وکتل نو کافرانو په موږ باندې د روسي طرف نه حمله کوله نو موږ چې راوګرځېدو نو هغې ولې هم شکست ورکړه او مخې ته چې څوک ولې ولې هم شکست که عمر چېرته دا اواز نه وی لګولی نو کېدای شي چې د وروسته لښکر والا زمونږ لښکر زمونږ خلک چې کوم وي هغه ټول شهیدان کړه دومره لوړ مقام هغه ته الله تعالی ورکړ او په زړه کې ویره څومره ده
چې د شپې روان دی یو خیمه ده د هغې نه د جړا اواز راځي د اخول اواز ترې راځي د ښځې د اخول اواز راځي دی ورغی او خیمې ته چې کله ورنږدې شو هلته کې اواز وکړ یو سړی راووت بهر ته هغې ته وایي څه چل دی څه معامله ده وایي زما د ښځې بچی کېږي هغې ته تکلیف دی هغه اواز وی ښه دی زر لاړ کور ته په هغه شپه کې ګوره امیر المؤمنین دی دومره لوړه مرتبه ورته الله تعالی ورکړې ده دومره لوړ مقام دی چې په دنیا کې چې کوم دی الله تعالی هغه ته وایي ته جنتي هغه راغی کور ته چې کله کور ته راغی نو خپلې بیبي ته وایي جنت ګټې جنت ګټې وي بلکل ولې نه موږ په دنیا تر دې دپاره راغلي یو چې جنت وګټو وی بیا راځه راپسې او څه سامان د خوراک یې هم راواغېستل خپلې دې سړي ته دا پته نشته دی چې دا امیر المؤمنین دی دا عمر رضی الله تعالی عنه دی هغه خپله بیبي راوستله خیمې ته وردننه کړله او د هغې بیبي په لاسو کې د عمر رضی الله تعالی عنه د بیبي په لاسو کې هغه ماشوم پیدا شو چې کله ماشوم پیدا شو عمر رضی الله تعالی عنه بهر ناست دی نو د دننه نه دا بیبي آواز لګوي یا امیر المؤمنین ابشر ابشر هغه بل سړي چې واورېده چې دا خو امیر المؤمنین د زرې په پښو باندې تللی لاس ښکلوه تندی ښکلوه او هغه بچی چې کوم دی د امیر المؤمنین د دومره لوی بادشاه د دومره لوی کمانډر د بیبي په لاسو کې چې کوم دی هغه بچی دا د څه د وجې نه دومره د هغوی ته د خلکو سره مینه محبت کوو چې صرف او صرف الله تعالی زموږ نه راضا شي دا الله تعالی هغه ویره چې کوم نه هغه د دوی په زړونو کې پرته وه یکم محرم الحرام دا د هغه عظیمې هستۍ د شهادت ورځ ده چې په هغې باندې اسمان جړلي وو په هغې باندې ځمکې جړلي وو په هغې باندې فرښتو جړلي وو په هغې باندې پوره امت مسلمه جړلي وو لوی درد او تکلیف او رنج ورته میلاو شوی و چې په مصلی رسول باندې هغه ته د سحر په مونځ کې یو غلام راغی او هغه یې شهید کړ د سفر په حج باندې تللی و واپس راته دا تمنا او دا ارزو وه اخیری حج و د زندګۍ د زندګۍ اخیری حج و دی را روانو او په زړه کې دا تمنا وه چې الله تعالی ماته ته شهادت راکړي او هغه شهادت هم د رسول الله مبارک په خار کې راکړي او بیا هغه شهادت د رسول الله مبارک په مصلی باندې راکړي دی راغی د دې نه مخکې دا کوم غلام چې دی دته چې کوم دا وهل ورکوي یو ځل دا عمر رضی الله تعالی عنه په بازار کې روان دی ابو لؤلؤ د دې غلام نوم دی دی روان دی په بازار کې دی لوهارو دا ابو لؤلؤ را پاسېدو مجوسي دی مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه دا هغه غلام دی دی را پاسېدو یا امیر المؤمنین زما مالک چې دی هغه زما نه زیاتې پیسې غواړي وي څومره پیسې دنه غواړي هغه ورته وي دومره پیسې رانه غواړي وي دا خو کمې دي دا خو برابر دي بلکل مناسب نو دی غلام په زړه کې دا خبره ولوېده چې ښه تا له به هم زه کنده کوم هغه راغی داسې چاړۍ تیاره کړه داسې چاړۍ جوړه کړه چې هغه دوه مخیزه چاړه وه دواړو طرف ته تیره وه او څلوېښت ورځې هغه په اور کې کېښودله او څلوېښت ورځې هغه ته د زهرو اوبه ورکړه دې چړې ته چې که چېرته زه په عمر رضی الله تعالی عنه ګزار وکړم او زما د ګزار د وجې نه دی وفات نشي شهید نشي نو بیا به د دې زهرو د اثر د وجې دی شهید شي په هر حال هغه دغه اراده وکړله او دغه چاړۍ تیاره کړه عمر رضی الله تعالی عنه د مخکې نه دا سوال د ځان لپاره غواړي چې الله تعالی ماته د شهادت مرګ راکړي او هغه مرګ ماته د رسول الله مبارک په خار کې راکړي
دی راغی مدینې منورې ته د سحر مونځ له بیا راغی کله چې د سحر مونځ له راغی دا ابو لؤلؤ راغلی دی وروسته پسې ولاړ دی او چاړی د ځان سره راوړی چاته څه پته اولنی رکعت دی عمر رضی الله تعالی عنہ تلاوت شروع کړ ابو لؤلؤ راولګي چاړی راوویسته او یو څو ګزارونه ولا سخت ګزارونه ورکړل دومره سخت ګزارونه ورکړل چې د وروستي طرف نه دا چاړه مخې ته راووتله عمر رضی الله تعالی عنہ نه چغې وایي نه اواز لګئ بل یو صحابي د وروستی نه راونیو او را مخکې که هغه مونځ چې کوم دی هغه یې پرې پوره کړ او د وینو دا دورونه دا ګړوبي چې کوم دی د عمر رضی الله تعالی عنہ نه وایي صحابه کرامو دغه غلام رانیوه دغه څه خو دوه مخیزه چاړه ورسره وه په زهرو کې ککړه نو په دې صف کې هغه 14 صحابه کرام چې کوم دی هغه شهیدان د تښتېدو کوشش یې کړ یو صحابي و د هغه سره غټ کوټ ورسره هغه راغی او زر یې ول په دې مخ باندې ور واچوه په هغه کوټ کې را بند کړ او را ګزار یې کړ او ونیو جیل ته یې مونځ پوره شو په هغه بل صحابي هغه مونځ پوره کړ دومره ګوره داسې معامله راغله د دومره عظیم لیډر د دومره لوی کمانډر د جرنیل اسلام په هغه باندې په مسلح رسول باندې په زهرو کې د ککړې چړې ګزارونه کېږي او مونځ چې کوم دی هغه پرېږدي نه مونځ هغه نه پرېږدي دا مونځ دا د الله تعالی ډېره لویه فریضه ده د دې نه د دې اهمیت معلومیږي عمر رضی الله تعالی عنہ راوغورځېد بېهوشه شو مونځ پوره شو صحابه کرامو مونځ پوره کړ عمر رضی الله تعالی عنہ یې کور ته بوته چې کله یې کور ته بوت طبیبان راځي خو امیر المؤمنین دی بادشاہ دی طبیبان راځي ډاکټران راځي پوهان خلک راځي یو قسمه دوايي تیاروي بل قسمه دوايي تیاروي عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورکوي چې کله به ورته په خوله باندې دوايي ورکړله دلته کې سوره شوی نو د خولې دوايي به دلته به دې سورو راوړل بهر حال عمر رضی الله تعالی عنہ سترګې وغړولې اوس سترګې وغړولې دومره عظیم لیډر تپوس په ده څه کوي اوس عجیبه خبره دا ده اولنی تپوس په ده څه کوي دا خو که مونږ وې نو مونږ به وي چې زه چا ووالم او څنګه چل وشو سړی مړ کړی دی که نه هم دی مړ کړی هغه تپوس ته څه کوي ډېر عجیبه تپوس کوي وایي تاسو مونځ پوره کړی دی او که نه هم دی پوره کړی صحابه کرامو مونځ پوره کړی دی او که نه دی پوره کړی او چا مونځ پړاو کو پلانکی صحابي پړاو کو چې مونځ پوره شوی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ورشه مال شابه وبراوړ دا کم غیر چاپیره بچی دي صحابه کرام دي داغه نوکران دي او ته ولاړ دي هغه په ذهن کې دا خبره راځي چې دا خو د زنکدن وخت او د زنکدن په وخت کې انسان ته تند لګي عمر رضی الله تعالی عنہ شاید چې دا وبو د خپل تند ختمولو لپاره غواړي هغه په وړو کې لوخي کې وبراوړ وی په دې کې مراوړې په غټه کوزه کې رااله وبراوړې وبې راوړلې هغه وی چې دا وب خو به اوس دې سکي هغه وی ما ته لږ ټیک وکړي لږ مې راوچت کړي او داسې وکړه او خپل مونځ چې کوم هغه یې پوره کړی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی دی هغه ته فرمایي وی ابا جانا په دې وخت کې خو تعالی تیمم هم جایز دی چې ته تیمم وکړې وی بچیا ما ته دین مه ښایه بچیا ما ته دین مه ښایه ما د رسول الله مبارک سره ستانه ډېر وخت تیر کړی دی او د هغه نه ما ډېر څه زده کړي په اشاره باندې مونځ وکړه ابا جانا وی نه ما ته دین مه ښایه بچیا زه ستانه خو هوښیار یم او په هغه وخت کې عمر رضی الله تعالی عنہ بیا خپل بچی ته فرمایي وی ته لاړ شه او د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه اجازت راوړه ځکه چې رسول الله مبارک حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه د عایشې صدیقې په حجره کې دفن خښو هلته او د عمر رضی الله تعالی عنہ لوی خواهش دا و چې زه د رسول الله مبارک په څنګ کې دفن شم په غیږه کې دفن شم خپل زوی ولېږه ویې لاړ شه هلته کې د عایشې صدیقې نه ماله اجازت راوړه
دې چې کله لاړ بچې دروازې وټکوله عایشه صدیقه ته فرمایي وایي زما بابا چې کوم دی هغه د زنکدن په حالت کې دی او ستا په حجره کې د رسول الله مبارک کې په څنګ کې ځای غواړي او وایي چې ما به دلته کې دفن کوي ستا اجازت شته او که نشته امیر المؤمنین دی د دنیا د لوی نه د ټولو نه لوی بادشاه دی جرنیل اسلام دی چې چاته د اسلام ته د چا د وجې نه تقویت میلاو شوی دی او دا کلمه چا په تیزه باندې ویلې ده نو دا د عمر رضی الله تعالی عنه برکت هغه د عایشې صدیقې نه چې کوم دی اجازت راغواړي چې ما به دلته کې دفن کړي هغې ورته وفرمایل وایي دغه ځای چې کوم دا ما د ځان دپاره پرېښودی خو زه خپل ځان باندې عمر رضی الله تعالی عنه ته ترجیح ورکوم چې هغه غواړي نو تاسو یې هلته کې ښخ کړئ عمر رضی الله تعالی عنه نیغ نیغ ګوري دروازې ته چې اوس په مې کله بچی راځي او څه خبر به راله راوړي بچی راننوت وی ها بچیا څه جواب دې راله راوړی دی څه خبر دې راله راوړی دی وی بابا څنګه چې تا غوښتله هم هغه شانتې وشوله تا ته عایشې صدیقې اجازت درکړه وی چې دا ځای خو ما د خپل ځان دپاره پرېښودی و خو عمر ته زه په خپل ځان باندې ترجیح ورکوم او دقلته کې عمر رضی الله تعالی عنه دپاره بیا څه فرمایي وایي زه امیر المؤمنین یم اگر چې په ما کې اوس څه طاقت نشته دی خو دا خلک ما ته امیر المؤمنین وایي کیدای شي چې عایشې صدیقې زما د حیا د وجې نه ویلي چې ده ته دا ځای ورکوي چې زه کله وفات شمه زما نه ساه وخیږي نو بیا به عایشې نه تپوس وکوي عایشې نه به بیا تپوس وکوي چې دی مونږ دلته ښخ کړو او که نه نو عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وشو هغه وی په دغه ځای کې د رسول الله مبارک په دغه څنګ کې چې کوم دی هغه له ځای ورکړه او په هغه ځای کې ښخ کړو عمر رضی الله تعالی عنه ته چې کله د عایشې صدیقې دا اجازت میلاو شو نو د سترګو نه اوښکو ودانګل او د خپل بچي ته په چغه باندې فرمایي وایي زویه د ایمان نه بعد د ټولو نه لوی خواهش زما دا و چې کاش زه وفات شم او د رسول الله مبارک په څنګ کې دفن شم او هغه خواهش چې کوم دی هغه زما نن پوره شو دا زندګۍ دا دومره مقام چې کوم دی د الله تعالی د انسانانو ته ورکړی و دا د څه د وجې نه هغې الله تعالی خپل کړی و د هغې په زړونو کې د الله تعالی ویره پرته وه دومره لوړ مقام ورته ځکه الله تعالی ورکړی چې دومره لوی صحابي جلیل القدر صحابي هغه په زړه کې د الله تعالی نه دومره ویره هغه د جهنم نه دومره یریږي نو ما او تعالی بیا پکار ده چې په هر وخت کې د الله تعالی ویره چې کوم ده هغه په زړه کې وساتو او تاسو ته مخکې ما عرض وکړ چې د زندګۍ کې د کامیابۍ د ټولو نه لوی اصول دا دي د ټولو نه لوی اصول دا دي په زندګۍ کې د کامیابۍ په دنیا کې هم او په آخرت کې هم چې دا انسان په زړه کې د الله تعالی ویره وساتي بس الله تعالی چې کوم دی دا ډېر لوی غفور الرحیم ذات دی د الله تعالی په نومونو کې یو نوم چې کوم دی هغه شکور دی شکور شاکر دی اکثر طلباء کرام دا اعتراض کوي چې شکور چې کوم دی دا خو د شکریې نه دی او شکریه هغه څوک ادا کوي چې د چا سره ته خیر ښېګړه وکړي د الله تعالی سره به مونږ خیر ښېګړه نه کوو الله تعالی زمونږ شکریه ادا کوي نه د شکور معنی چې کومه ده هغه قدردان دی د شاکر معنی هغه قدردان ذات دی د دې وجې نه قدردان ذات دی چې ته کوم عبادت کې ته کوم ذکر و اذکار کې الله تعالی یادې د هغې چې کومه ثواب دی د هغه عبادت د الله تعالی سره ډېر لوی قدر پروت دی ستا د وړوکي عبادت الله تعالی ته هېڅ ضرورت نشته دی الله تعالی ستا د عبادت محتاج نه دی خو ستا د عبادت قدر ورسره شته د دې وجې نه د الله تعالی نوم چې کوم دی هغه شکور دی نو لږ عبادت د الله تعالی نوم یادول په هر وخت کې د الله تعالی ویره چې کوم نه هغه په زړه کې لرل دا چې کوم دی دا د دنیا او د آخرت کامیابي ده